حدثنا یحیی بن صالح، یحیی بن صالح تتوی الوحازی، الف لام واو ح الف ح زوی غنڈی الوحازی، یحیی بن صالح الوحازی، دو وفات تے 222 ہجری کی. د باندې لک کلام دی، کلام اگر چې خلک کوي نه خو مونږ چونکې کوشش دای چې د امام بخاری د احادیثو دفاع وکړي شي. امام احمد نه رحمه الله کتاب الضعفاء الکبیر کې عقیلی حواله لیکلی ده. طریقه بیا دا چې دا اصل مصنف کتابینو حواله والے کتاب مونږ نه پیش کوو. اصل مصنف د امام احمد کتاب دا کتاب العلل و معرفت الرجال، امام احمد بن حنبل لومبی جلد پدې کې دا داغه د زوی پر روایت باندې مونږ ته رسیدل دی. دوی ما د خپل پلار نه تپوس کړو چې دا یحیی بن ابي صالح، یحیی بن صالح او حازی چې کوم دی دا څنګه سره وی اگر راته ویل چې اخبرني انسان من اصحاب الحديث، ماتا په اصحاب الحديث کې یو انسان ویلو چې قال یحیی بن صالح، یحیی بن صالح خبره کوي چې لو ترک اصحاب الحديث 10 احادیث، کا اصحاب الحديث لس حدیثونه پریدي. لس کم حدیثنا یعنی هذه الاحادیث فی الرؤیا، آغا احادیث چې پائے کې د رؤیت باری تعالی ذکر ده چې دا پریدي کنه نو ډیر وخیخ. امام احمد مطلب څه شو؟ مطلب داره چې د هم د جهم رائے طرف ته تللی دی، اعتزال ته تللی دی. هغه حدیث چې پای کې د رؤیت باری تعالی ذکر دی نو دی وی چې دا حدیث که نه بیانې دی نو ښه به وي. او دا دې علاقې خلک هم وایي داسې، اوس ډېر خلک وایي داسې لګي چې دا جي متشابهات دي، عوامو په ذهن خرابېږي، عوامو ذهن ولې خرابېږي پوهېږه که نه چې څنګه د الله ذات، د الله ذات شته، وجود شته که نشته دی؟ شته. وجود باندې موجودگی، جسم نه، د الله موجودگی شته دی. څنګه موجود دی؟ نو ته استغفر الله خو مالک نه راځي، صفا ووایه که چې د هغه ذات د هغه د شان مطابق دی، د هغه موجودګي د هغه د موجودګۍ مطابق ده. او چې په دې پوه شي نو په دې هم پوهېږه چې د هغه ټول صفات د هغه د شان مطابق دي، د مخلوق په شانته نه دي. او هغه علم الکلام کوم چې ډېر وروسته جوړ شوی دی هغه دلته مه رانه بس. فهم د سلف صحابه کرام، د دین په اصطلاح کې سلف صحابه کرام تابعین پورې وي، وروسته نه. دا فقهي اصطلاحات دي چې کوم موږ وایو چې د احناف په نسبت باندې سلف هغه د امام محمد تر زمانه پورې. احناف چې کوم دی امام محمد هغه زمانه پورې سلف تسلیمي، وروسته سلف نه تسلیمي. او زمونږ پاکستان علماء دیوبند هم سلف وي. نو لغوي لحاظ سره خو ټیک ده، هر هغه سړی کوم چې پون مړ دی موږ نه یو ورځ مخکې سلف دی تېر شوی دی، لیکن اصطلاح کې و سلف دي ته نه وایي. اصطلاح کې سلف نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانہ، صحابه کرام او تابعین، دا درې زمانې دي بس. دغه ته اسلاف وایي. دا کوم چې مونږ اسلاف یادو دا لغوي دی، اصطلاحي نه دی. دی خاري او 13 عالم چې کوم دی هغه واجب الاطاعت ګڼل دی، هغه مسله جوړ کړل. احترام د یو عالم جدائی او یو سړی واجب الاطاعت ګڼل جدائی، دا دواړه ځان له سوزونه. نو دا سړی چې کوم دی د رؤیت باری تعالی چې څومره احادیث دي د هغې څه منکر غوندې ښکارېده. قال اوی کانه نزع الی رای جهم بن صفوان، لومبی هغه سړی دی چا چې په دې صفاتو کې ګوتې متې کړي دي.
دا قول له کوم چې عقیلی پیش کړل او کوم چې عام محدثین ټول پیش کړي خو سره کې وګوري نو دې کې لیکي سو قال ابي اخبرني انسان من اصحاب الحديث اخبرني انسان من اصحاب الحديث دې سړي نوم سره یعنی کم سره چې امام احمد تا دا وی چې دا یحیی بن صالح تاسو خبره کوي دې سړي نوم سره چا لور دي چې نوم یې نه معلوم دا خو ذات معلوم نه ده دا سړي دا مجهول وي دا هو مجهول العین ده امام احمد ویلی دی بشک او ځان له مسله ده خو د دینه دا کشید کول چې واقعي د جهم بن صفوان پر آی باندې وو دا په کوم بنیاد باندې کیږي دا اعتراض دی په امام بخاری خلک کوي چې امام بخاری د داسې راویانو نه هم احادیث اغستري چې هغه بدعات کوي زموږ د خلکو ته خود روافض او د دغه خلکو علم شته خدا ورته موږ بدرته وخیو چې د ما دغه الزام هم دی په دې راوي دغه الزام دی چې د رافضي نه دی او زموږ د زمانه کې خلکو ته ډېر تکلیف رسی چې جی د بدعاتي نه علم وکم امام بخاری د حدیث نقل کړی که ثقه نو ټیک دا وکړه د حدیث په باب کې د یو سړي د بدعت سره ستا کار نشته صلی علیه بدعته منظم ورپسې که هغه پوښه بدعت پوښ حدیثو کې خدا راځي صحابه کرام عمل پدې او تابعین عمل پدې او تبع تابعین عمل هم پدې او صلی علیه بدعته د ډېر علم نه محروم شو منطق نه ورځي والله نحو صرف نه محروم شي دی بیچاره ګان ولې دا علوم اکثر اهل بدعت لور دي ادا پیجنې نه دا کافی والا سنی دی او رافضی دی شیعه هم نه رافضی دی کافیه دا شافیه دا شرجاوی مولا څنګه دی خیر دی که دای کتابونه ګوري خو چې دلته کې لږ غوندې بدعت پکې چې مونځ ورپسې نه کوم یره دا چل دی یره دا چل ځان له پہچان جوړه غلط اصل کې د حدیث په باب کې د سړي بدعت ته نشي کته دا غي اعتقاد ته نشي کته بدعي اعتقاد دا ګور د عقیده بدعت دا عقیده بدعتي لیکن محدثین چې کوم خبره کوي نو د حدیث لپاره اولین شرط اسلام دی پته ولګی دا چې کوم خلق په خوا تعویلات کړي دي نه غیر ته کافر نشي ویلې دا اوس الیدیس لګیا دي یو لوی مسله جوړه کړل چې چا تعویل کړي دا اسلام نه بار وته د سره وسکه تر صحیح بخاری راوي ده افراط او تفرید خشه نه ده دا بدعات دي لیکن د حدیث لپاره بدعت نه احتراز نه ضروری داغه وثاقت ضروری ده چې داغه حافظه مضبوطه وي دروغجن نه ثقی منکر الحدیث نه ایمان هو پکې شرط ده دی بدعات سره سره د اسلام نه نوځي کوتين محدثین و داغه نه حدیث نه غست ما د خلق دا کم چورته خلق علی حدیث وای د ټول کتابونه په دې ځای وکړل هغه بالکل الله سے خاموش دي ګونج نه کوي د فرقې نه ځان ساده الله دې موږ د فرقې نه وساده ډېر داسې خلق دی چې نیکان خلق دی لیکن هغه هم دی کې ورنه وتري دا کار قبل چا کړی دا کم چې دلته مونږ وایو نو شاید چې دی وار اسلام نه بار کړی دا درست طریقه نه ده ته حدیث د پارا دراوی تبدا ګوره چې دا غي او بدعي عقیده ده هغه حدیث دا سه بیانې چې هغه داغه د بدعت تایید کوي محدثین وای دغه روایت بناخلو د بدعتي راوی هغه روایت چې هغه د بدعت مؤیدی دا موږ ناخلو چې دروغجن نه دی او د حدیث په باب کې ثقه بدعتي دي احادیث دا قبلي اداواد امام بخاری کا نه ټول هم دغه چل کړه معرفت علوم الحدیث تاسو وګوره په کې ما لیکلي دی واضح چې په صحیحین کې د مبتدعين او رواتونه روایتونه اما دې لپاره لیکلي چې خلک وګوره روافضونه دارنګي د شیعونه د قدریونه د
د بشمیره مبتدعینو نه امام بخاری امام مسلم یوازې دي نه بلکې ټول اغوستي او اوس خلک لګي حدیث چل کړی دی نو ته هغه سړي خبره ده پرون وي جولا شو نه چې پټه کړ تا ته څه شي پته حدیث په 15مه صدۍ کې پیدا شي دی په حدیث باندې پوهېږي په حدیث باندې خلک پوهېدو چې هغې د توتانو پاڼې خوړلې دي چې هغې ټول عمر د ملک نه د کلي نه بار شپې کړي دي په خاورو کې ملاستي حدیث باندې هغې پوهېدل دا په څه پوهېږي دا به ښه مزېدار ځای کې به ناست دي په ایر کنډیشن کې هلته نه به سوال راوغورځي په حدیث باندې ستا کار نه دی د چا چې فن دی دا د امام بخاري فن و د امام مسلم فن و د سنن اربعه والو فن و ته خپل عقل ځان سره کېده میټریکولیټ به یو سبق به په دکو باندې ویلی یا پاسې امام بخاري په حدیث درس کې اول خو دې خبره کې مونږ وایو چې قال ابي اخبرني انسان من اصحاب الحديث او قیلی چې دا قول اخلي نو سوال لا چې دا روایت خو منقطع ده اخبرني انسان من هو څوک دی دا ثقه او غیر ثقه امام احمد ته چاویلی دی بس ټیک ده داغه نزوی نقل کو خود دینه دا مطلب غسل چې هغه داسې غنو حافظ ذهبی رحمه الله دا منصف عالم دی سیر اعلام النبلاء کې لسم جل صفحہ 455 کی لکھی کہ قال احمد بن حنبل اخبرنی رجل من اصحاب الحدیث یہ تو علمی دیانت داری ہوئی څنګه عبارت هغه لیکلي هغه شانته وي په دې اهل علم پوهیږي چې اخبرني رجل من اصحاب الحديث ضعیف ده تا ته لیکل نه شي چې دا یې ولې داسې لیکل پکارو داسې کنه ما وتا ته وي ته پون جولا شي نه چي پټه افن وای د علماء نن ته پوه شي چې عن رجل دا سند ضعیف او اصول حدیث کا دا تا اصول حدیث نه ویلو حدیث باندې خامہ فرسائی کې تو دې نه پته ولګي دا قال احمد بن حنبل اخبرني رجل دا غي عبارت نقل کړل دي نو دې لګي قلت والمعتزله تقول معتزله وی چې لو ان المحدثين تركوا الف حديث في الصفات والاسماء والرؤيا والنزول لا صاب معتزله دا وی چې که محدثین غزر حدیثونه پریک دی چې پائے کہ صفات تی اسماء دی یا د روایت باری تعالی ذکر دے والنزول یا د الله د نزول په باره کې لا صابو دې به ټیک کړه دا تا دې علم درکې چې د معتزله اعتراض په کوم احادیث لري په احادیث د صفاتو باندې دې علاقه کې چې کوم متکلمین ځان ته وایي دا غیم په دې سخت اعتراض ده لګای دا غي ویډیوګار سره یوټیوب باندې والقدریه تقول او قدریه سوئی لو انهم تركوا 70 حديثا في اثبات القدر کاش چې دا محدثین او یا حدیثونه پریک دي چې کې د تقدیر اثبات ته اسلام تو ګور څنګه پر خط سے اڑ جاتے ہیں پوه یو سید لري والرافضه تقول لو ان الجمهور تركوا من الحديث التي يدعون صحتها الف حديث لا صاب رافض وی چې کله سیدنا عثمان او د نور صحابه کرام په باره کې چې کوم زر احادیث دي داغي په تعریف کې کدا دی پری دي دا محدثین ټیک وږي تبل ایسه تم لري کړه وکثیر من ذوی الرای او ډیر شه د اهل رای نه اهل رای بلا شیخ خلق دی رائے کله مذمومی اور کله رائے محمودی د امام ابو حنیفه رحمه الله قول د سیر اعلام النبلاء کې د پسې صفه کې لیکل دي ابو زرعه دمشقی حواله سره ابو زرعه دمشقی موږ ته یزید بن عبد ربه ویلو ما د وکیع ناوریدلو هغه یحیی و زاهدا یو رائے ورکړو دا کوم چې موږ راوی دي هغه ته یو خبره کړو خبر داوا چې اجتنب الرأي مضموم رائے ما پیش کرو اجتہاد چکے اجتہاد سے اصول باندې کو درست اجتہاد کو فإني سمعت ابا حنیفه رحمه الله یقول ما د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی نے اوریدلی فرمایله
البول فی المسجد احسن من بعض قیاس. په جماعت کې امتیاز کول دا ښه عمل دی په مقابله د بعض خلکو د قیاس کې. یعنی بعض خلکو داسې رائے قائم کړې ده چې دا هغې دومره لوی جرم دی چې د هغې په مقابله کې په جماعت کې پیشاب کول کم ګناه دی. اوس خدا لګیا دي بس چې کوم کتاب سے لیکلي دا چې زموږ مذهب دی لکه بنیاد د بنیاد یې نه ګوري. اهل الرائے یو رائے مضمون وي یو رائے محمود وي. اجتهاد کوي یو امام اهلیت د اجتهاد پکې شته دی نو هغې کې د صحیح رسېدو هم امکان دی او د غلطېدو هم امکان دی. نو که غلط شوی دی اتباع یې مه کوه او که ټیک دی اتباع کولی شي. دی وی چې ډېر اهل رائے داسې شته دی چې یردون احادیث شافها بها الحافظ المفتی المجتهد ابو هریره رضی الله عنه. دا حنافو ته اشاره ده. دی چې کوم دی د ابو هریره رضی الله عنه بعض احادیث نه مني لکه خاص کر هغه احادیث چې پای کې ته یو څاروي پی چې کوم دی هغه بند کړي شوي سور ودی ته هغه ناروا وایي حدیث په پیش کیږي. د هغې مقابله کې خلک لګېدل ټول احناف نه دي خو بعض احنافو جواب کړی چې ابو هریره غیر فقیه صحابي و. دا قول چې کوم دی دا مرزا غلام احمد په لاس ورغلی دی. دا ټول تفصیل ما لیکلی دی په صحابه کرام پر اعتراضات کې علمي جایزه. سیدنا ابو هریره لاندې وګوره هغه چې په لاس ورغی نو هغه حدیث بیان کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې واز زر د عیسی ابن مریم راکوز شي. نو د هغې راوي څوک دی؟ سیدنا ابو هریره. نو هلته مرزا لیکلي چې دا خو ډېر نادان صحابي و. دته څه پته دا ګولۍ بارود څوک تیاري غیر مسلمونه دا مسلمانان تیاری. دلته هغه شعر دی یاد که نه رهزنوں سے تو میں باغ آیا تھا اب مجھے رہبر ہونے کے رہا ہے. رهزن خو ما ته معلوم و چې ډېر ډاکوان دي هغې نه خو زه راتښتېدلی یم. اب مجھے رهبر ہونے کے رہا ہے. کم چې د اسلام خادمان دي رهبر دي اوس خو مونږ هغې راټینګ کړي یو. دا ټیک ده ټولو احنافو رایه نه ده غلطه ده. قریشي دارنګې یو بل بخاري دی نور بعضې فقها هغې دې قول تقلید کړی دی لیکن دا د ماوراء النهر کم احناف عالمان دي که دا اکثر شیعهګان هم دي او معتزله هم دي. دا خباثت د هغې ده. دا د خپل مسلک د مضبوطوالي دپاره د حافظ ذهبي اشاره دې ته ده چې کثیر من ذوي الرأي يردون احادیث شافه بها الحافظ المفتی المجتهد. او سره لیکم دې دپاره چې دې خوله بند شي. حافظ حدیث دی او دا هغه صحابي دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې به د فتوا ورکوله. مجتهد نه دی غیر فقیه صحابي دی. ابو هریره رسول الله صلی الله علیه وسلم ويزعمون انه ما كان فقيها خیال دی دا دی فقیه نه وياتوننا باحاديث ساقطه. لګیا دی ډېرې رغونکې خبرې لیکلې ده ما چې دا کله لوستې ده زما سترګو لوښ کې راشي. قلنا وللكل موقف بین ید الله تعالی یا سبحان الله. دا کم کم خلک چې دا خبرې کوي دا ټول به د رب مخکې ودرېږي که به نه ودرېږي؟ څه جواب به